دا غټي غټي باجی پیدا کړی دي که په چا باندې زما دا خبره بدلږي زه د هغې معافي غواړم. دا د هغې ماشومانو قصور نه دی. ماشومان په څه پوهېږي؟ ماشومانان خو نادانه دي، ناپوهه دي، دوی په هېڅ باندې نه پوهېږي. هغوی لږ شانتې زد وکړي، مشران چې کوم دی هغې زد د لاس نه مجبوره شي او د هغوی هغه زد پوره کړي. د داسې زد او د داسې د زړه مراد پوره کولو دپاره چې هغې کې نورو ته نقصان وررسي، زما عزتمندو دا احمقي ده، دا دانایي نه ده. نن تاسو وګورئ ګلی په ګلی باندې دا لوی لوی باجې پنګه پونګه چنګه چونګه جوړ کړي دي. کور کې به بیمارانی، څوک ته په جمعات کې موز نشي کولای، څوک ته په کور کې تلاوت نشي کولای، څوک ته په کور کې ترجمه نشي کولای، څوک ته په کور کې ګنده ذکر او اذکار نشي کولای، څوک ته په کور کې مراقبه نشي کولای، څوک ته په جمعات کې ګنده ذکر او اذکار مراقبه او د الله د دین خبره نشي کولای. پنګ پونګ چنګ پونګ. تاسو د ازادۍ دا مقصد دی؟ ما تعالی ازادۍ دا درس را کړی دی؟ لعنت دی په هغه مور پلار باندې که یو سړی خفه کېږي لږ پیرې دې خفه شي. لعنت دی په هغه مور پلار باندې چې داسې لار د خپل بچي دپاره اختیاروي. لږ لعنت دی وي کپړې وله واخله، خیر داسې خبره نه ده، پیزار وله واخله، د هغې خوشحالي ازادۍ ورځ ده، څه مسله نشته. لیکن دا د ناسور شیخ علما اخله، دا د تکلیف ده شیخ علما اخله، دا د خلکو د اذیت شیخ علما اخله. څومره خلک ورته ګورو، زه ورته په خپله چې کوم دی کنسل کوم. ولې زما نه د شپې ارام شته، نه د ورځې ارام شته. یو چنګ دی، بل پونګ دی، بل چنګ دی، بل پونګ دی. یقین ومنه په دې مزغو کې لګي د سړي. تاسو هم دا آوازونه اورئ که نه اورئ؟ کاڼه یې یا خو زه په غلطه باندې یم، ما ته ووایه پولیس ته په غلطه باندې ته دا غلطه خبره کوي، او که زه په رښتیا باندې یم، په صحیح باندې یم، نو بیا به په تاسو کې څه کمې. لک لعنت دی په هغه مور پلار باندې، لک لعنت دی په هغه مشرانو باندې، لک لعنت دی په هغه وروڼو باندې چې د خپلو بچو دپاره دا لار اختیاروي، دا د یهودیت لار اختیاروي، دا د صهیونیت لار اختیاروي، دا د اذیت لار اختیاروي، دا د شرم لار اختیاروي، دا د شرم لار ده. وشرمېږئ او ارزان هم نه ده که نه، 400 500 بیا وایي زما د رزق درک نه لګي، دیاړي مې نشته، کاروبار مې نشته، د بچي دپاره پنګه پونګه دپاره چې کوم دی دا شی شته. دا دې په څه واخیستو؟